ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په پریویس کلاس کې مونږ بحث کړی و په سی بی ډي آر باندې یعنی سنټرل بینکس ډیلرز رینج مونږ په هغې باندې بحث کړی و او مونږ د هغې پروټریکشنز سلیکټ ډېر کتلي وو. مونږ دا خبره هم کړې وه چې مارکیټ کې به سی بی ډي آر کله ویلډ وي او کله به ویلډ نه وي. یعنی مونږ دا خبره کړې وه که چرته د سنټرل بینکس ډیلرز رینج یعنی د 14 بجو نه واخله تر 20 بجو پورې نیویارک لوکل ټایم صحیح که چرته د هغې پیپس اماونټ د 30 نه کم وي د 30 نه کم پیپس وي نو زمونږ دپاره به ویلډ وي. اوس ستا په ذهن کې به دا خبرې هم راځي که چرته د 30 پیپس نه سیوای نو بیا به څه کېږي او که 30 پیپس یي نو بیا به څه کېږي. نو راځه چې نن دا خبرې لږې انجوای کو. صحیح ده؟ اوکے جی انټراډے مارکیټ پروفایلز تا ته به پته وي چې مونږ ډے ټریډینګ شروع کړی دی یعنی د 24 غنټو کې مونږ خپل ټریډینګ کوو. صحیح شوله او په پریویس سیشنز کې مونږ بحث کړی په انټراډے باندې چې زمونږ ټارګټ به صحیح او زمونږ کنډیشنز به صحیح. صحیح شوله. نن زمونږ سپیسیفیکلی انټرسټډ یو په انټراډے مارکیټ پروفایلز کې چې د بای پروفایل چرته دی او د سیل پروفایل چرته دی په خبره باندې ورسېدلې. صحیح شوله. په کور کنټینټ منت 1 کې کله چې تا ته ما کنسالیډیشن ایکسپینشن ریټریسمنټ ریورسل او دغه شانې د لیکویډیټي پول او لیکویډیټي وایډ او لیکویډیټي دغه ټاپکونه وغیره کول نو په دغه ټایم کې یو ټاپک وو مونږ سره امپلس پرایس سوینګ اینډ مارکیټ پروټریکشنز. خو هغه ټایم کې تاسو ته ما ویلیو چې دا به مونږ لږ وروستو کوو او د دې خپل سپیسیفیک ټایم به راځي په هغه ټایم چې وکړو نو مونږ له به فایده راکړي. دا که مونږ په هغه ټایم کړی وی نو تاسو له به تر اوسه هېر شوی و او ځکه چې امپلیمنټ شوی به نه و نن درته امپلیمنټیشن ښیمه. اولنۍ خبره امپلس پرایس سوینګ څه ته وایي؟ کلیر مومنټ چې مارکیټ یو طرف ته کلیر ډسپلیسمنټ وکړي. صحیح شوله. کنسالیډیشن نه کوي لږ ریلی اپ یا ریلی ډاون وکړي. اوس مارکیټ پروټریکشن څه ته وایي؟ د ورځې یعنی په دې انټراډے کې یعنی په دې 24 غنټو کې بعضې ټایمونه داسې دي چې په هغې کې سپیسیفیکلی مارکیټ یو طرف ته روان شي. دې ته وایي مارکیټ پروټریکشنز. په خبر باندې پوه شولې. اوس د مارکیټ پروټریکشنز اصل کې مارکیټ میکرز کوي او د دې په وجې سره یا د دې په ترو باندې د مارکیټ پروټریکشنز په ترو باندې دوی ریټیلز ټریډران ټریپ کوي. هغوی له فیک ډایرکشن ورکي لږ ټایم دپاره سپیسیفیک ټایمز یي لکه 7 AM نیویارک سټنډرډ ټایم 11:30 AM نیویارک سټنډرډ ټایم میډ نایټ اوپن نیویارک سټنډرډ ټایم. صحیح شوله. اوس دا ولې کېږي؟ اولنۍ خبره چې مونږ د ریټیل ټریډرز چې دي دو په غلط ډایرکشن پسه وکړو چې جاني مارکیټ په بره روان دی او ته بای واخله. خو اصل کې دا سیز داسې نه. مارکیټ صرف منیپولیشن دپاره لږ اپورډ لاړ شي او په خپل ډایرکشن بیا ډاون سایډ راشي یا د دې اپوزیټ واخله. صحیح ده. چې کله ریټیل ټریډرز ټریډ واخلي نو هغو ته اندازه ولګي چې یاره زه خو غلط ډایرکشن کې مې ټریډ نه ډایرکټ ووځي چې هغو څنګه ووځي نو مونږ به انټر شو مارکیټ ته او زمونږ کار هم دا دی. اوس دا نور خلک چې مونږ ځان سره مارکیټ کې انټر کوو دا پروټریکشن ورته شو کوو د دې مطلب به دی چې مارکیټ کې لیکویډیټي جنریټ شي. صحیح ده. ځکه ته به په غلط ډایرکشن کې اډر ایګزیکیوټ کوي بایینګ به کوي سیلینګ به کوي او ستا ډایرکشن به غلط وي نو چې ته کله اندازه ولګي چې زما ډایرکشن غلط دی نو یا به لاس بک کوي او یا به اکاونټ واش کوي. صحیح شوله. اوس نن مونږه سپیسیفیکلی میډ نایټ اوپن نیویارک لوکل ټایم 12 بجې د هغې ریلی اپ یا ریلی ډاون چې کوم کېږي د هغې په ترو باندې مونږ ټریډز کولی شو. دا به زه استعمالوم د میډ نایټ اوپن او زه به سپیسیفیکلی سی بی ډي آر په ترو باندې ځکه چې اولنی ټاپک زمونږ سی بی ډي آر و سنټرل بینکس ډیلرز رینج او د هغې نه بعد ایشین رینج او د هغې نه بعد
څه شی و؟ لندن کیل زون was the London kill zone او د ایشین زون چې کوم دی یا رینج د دې منځ کې چې کوم سپیسیفیک ټایم پیریډ وو دغه زموږ مارکیټ پروټریکشنز دپاره وو. په خبره باندې پوه شولې؟ اوکې راځه خیم درته اوس خو لږ بیکګراوند جوړ کړو اول نه او هغې نه بعد په بیا مونږه باینګ او سیلینګ ته وردانګو. ټیک ده ښه. اوس مارکیټ پروفایلز مارکیټ کې مونږ باینګ هم کو او سیلینګ هم کو. نو دوه قسم پروفایل دی، یو دی بای پروفایل او بل دی سیل پروفایل. خو سپیسیفیکلی فی الحال مونږ په لندن ټایم کې ټریډینګ کول غواړو، لندن کیل زون ټریډ کول غواړو. صحیح ده؟ دا خبرې به ستا په ذهن کې اخوځي او دی خوځي چې دا لندن کې به ټریډ څنګه کوو، په نیویارک کې به ټریډ څنګه کوو، په ایشین کې به ټریډ څنګه کوو، ټول به کوو، یو سیز به هم نه پرېږدو. فی الحال زموږ سپیسیفیک ټاپک دی بائی پروفایل او سیل پروفایل. دا بائی پروفایل یا به دا کلاسیک پروټریکشن یعنی نارمل پروټریکشن او یا به یې ډیلیډ پروټریکشن. په تیر سیشن کې تا ته د دې ټایمز ما ښودلي وو چې د دې سپیسیفیک ټایمز دي او دغه شان سیل پروفایل د دې بالکل اپوزیټ. په هغې کې هم موږ سره یو دی کلاسیک پروټریکشن یعنی نارمل پروټریکشن او بل دی ډیلیډ پروټریکشن. په خبره باندې ورسېدلې؟ اوکې فی الحال به مونږ یو کیس راواخلو. آی سی ټي انټراډے مارکیټ پروفایلز کې به مونږه لندن نارمل پروټریکشن یعنی لندن کلاسیک پروټریکشن دا به سټډي کوو. په دې کې دوه کیسونه دي، یو دی بائی پروفایل او بل دی سیل پروفایل. نو اول به مونږ سٹارټ واخلو د بائی پروفایل. لندن نارمل پروټریکشن بائی ماډل د دې کنډیشنز اول واوره او که کنډیشنز اپلای کېدلل مارکیټ کې مونږ به اله ټریډ کوو، اسی به مونږ ټریډ نه کوو. بس قصه ختمه. صحیح ده؟ اولنۍ خبره سی بی ډي آر ته پیژندلې دی الریډي. سی بی ډي آر به مونږ سره د 40 پیپس نه کمی، چې د 40 پیپس نه کمی او ټایم دومره سیوا دی نو لازمي خبره ده چې د به کنسالیډیشن کړی، یوزولي دی به کنسالیډیشن کوي. صحیح ده؟ ایشین رینج یعنی د نیویارک لوکل ټایم مطابق د 20 بجو نه واخله تر 24 کم ته چې موږ میډ نایټ اوپن وایو هغه زیروګان چې راشي په ټریډینګ دی وکړي. صحیح ده؟ نو دغه څلور ګنټې چې کوم دي په دې کې هم کنسالیډیشن کېږي او دا کنسالیډیشن پکار ده چې دا 20 نه تر 30 پیپس منځ کې د دې نه کم دي خو زیات دی نه. اوس که زیات شي نو څه به کوو؟ کیس به درته ووایم چې هغې دپاره علاج دی. صحیح ده؟ اولنۍ خبره ستا په مایند کې دا کرسټل کلیر پکار ده چې سنټرل بینکس ډیلرز رینج به د 40 پیپس نه کمی یعنی مارکیټ به کوي کنسالیډیشن. او دویمه خبره ایشین رینج چې کوم دی دا به هم موږ سره کنسالیډیشن کوي یعنی د 30 پیپس نه به کم وي. اوس سپیسیفیکلی موږ به باینګ هله کوو که چېرته مارکیټ د میډ نایټ اوپن نه بعد تر 2 بجو پورې. اوس 12 بجې اے ایم نیویارک لوکل ټایم چې کوم دی دې ته وایي میډ نایټ اوپن او دا 2 بجې چې کوم دی په دې ټایم کې لندن کیل زون سټارټېږي. د دې درمیان دا 2 غنټې چې دي که دې کې مارکیټ مونږ سره په ښکته راغی نو مونږ به بای اخلو، مونږ به بای سیټ اپ ګورو. ماډل سره کلیر شوس؟ په دې خبرو باندې زیات تر خلق بحث نه کوي، زیات تر آی سی ټي ټریډرز دا نه ټریډ کوي ځکه دا لږ مشکل دی. ولی مشکل دی جان؟ بالکل ایزی دی. مونږ ورته کنډیشنز کیدو او بالکل کرسټل کلیر بشي. ته به هم کوې زه به هم کوم، دواړه به یې کوو، یو بل ته به ګروپ کې انټري هم شیر کوو، ډکه چکه به جوړو که نه. صحیح ده؟ پروټریکشن چې کوم دی د دې به د 1 نه واله تر 2 سټنډرډ ډیویشن پورې. اوس تا سټنډرډ ډیویشن هم پیژندلی دی. صحیح ده؟ که چېرته دا څلور خبرې په مارکیټ کې ایگزیسټ کېږي، اولنۍ سی بی ډي آر به د 40 پیپس نه کمی، ایشین رینج به د 30 پیپس نه کمی، مارکیټ به د 12 بجو نه بعد تر 2 بجو پورې په ښکته راځي 1 یا 2 سټنډرډ ډیویشن پورې. نو زه به بای اخلم. ټول خلق به سیل کې کینی ځکه مارکیټ په ښکته روان دی، خو زه به په اپوزیټ ډایرکشن کې کینم. دا زما کنډیشنز دي. که چېرته دا کنډیشنز نه فالو کېږي نو بیا به څه کېږي؟ بیا دا نارمل پروټریکشن نه دی جاني، دا بل څه شی دی. صحیح ده؟ اوس بل څه شی دی د هغې به کیس ډسکس کوو. اوس که ته فی الحال د ډایګرام ته وګورې نو ته ته به اندازه ولګي چې څه پوزیشن شوی دی. په کرنټ کیس کې
مونږه انټرسټډ یو په مختلف ځایونو کې لکه د 2 بجو نه واخله تر 8 بجو پورې یعنی د 14 بجو نه واخله تر 20 بجو پورې دا چې کوم سپیسیفیک ټایم دی په دې کې مونږ سره پکار دی کنسالیډیشن دا مونږ سره دی سی بی ډي آر رینج سنټرل بانکس ډیلرز رینج په دې کې مونږ سره کنسالیډیشن پکار دی او هغه کنسالیډیشن د زیات نشي د 40 پیپس نه اولنۍ خبره کلیر اوکې دویمه خبره دا ده چې د 8 بجو نه واخله تر 12 بجو پورې د 8 بجو نه واخله تر 12 بجو پورې یعنی د 20 بجو نه واخله تر 24 پورې کم ته چې مونږ هغه زیروګان نه راشي په ټریډینګ ویو کې میډ نایټ اوپن ورته وایو چې دغه کنډیشن وشي او هغه مونږ سره د 30 پیپس نه کمی نو زمونږ کیس ویلډ دی زمونږ کیس ویلډ دی اوس به مونږ ګورو دی قسم سچویشن ته چې مارکیټ ریلی اپ کوي ریلی ډاون کوي سی چل کیږي په سپیسیفیک کیس کې کته وګوري نو مارکیټ ریلی ډاون کړي دی چې کله ریلی ډاون وکي اول نه بده وکي ریټریسمنٹ او د واپس لړ لګا نو واپس کې په دې ځای کې مونږ به انټر کیږو مارکیټ ته په دې ځای کې صحیح شولا وس هر ورځ به دا چل نه کیږي هر ورځ به دا چل نه کیږي کله به کیږي کله به نه کیږي که کېده مونږ ټریډ کوو او که نه کېده مونږ ټریډ نه کوو قصه ختمه ګوره ځان لږ سټریک کا هر ټایم ټریډ ته مه کېنه کنډیشنز اپلای کیږي زه ټریډ کوم او دا هم لازمي خبره نه ده که دا کنډیشنز اپلای کیږي ستا ایس ایل به نه هیټ کیږي تا بله څه غلطي کړي ستا به بیاس کلیر نه وي ستا به هایر ټایم فریم پی ډي ایرې تا به غلط مارک کړی ستا به ډرا ان لیکویډیټي بل طرف ته چرته صحیح شوله ته په دې خبره باندې پوه شولې کنسالیډیشن 12 بجو نه واخله تر 2 بجو پورې ریلی ډاون چې ریلی ډاون وشو خلق به ټول په سیل کې کینی چې دا واپس کې لاړ شي کنه نو خلق به په دې ځای کې ټول سیل کې کینی ځکه چې الریډي مارکیټ سټرکچر چې کوم دی ډاون ورډ روان دی خو مونږ به داس چل نه کوو مونږ به ادي ریټریسمنٹ سره بای کې کینو او اس ال بخپل دلته ولګو په دې ځای کې پارشلز واخلم بیا هولډ وسه د بریک ایون سره او هایر ټایم فریم یو پی ډي ری ټارګټ کم وس پارشل زغستلو مطلب زما دا دی چې تا په 1 سټنډرډ لاټ سره بای کړی دی صحیح شولا چې کله مارکیټ دلته راشي نو MT4 یا MT5 بخپل کولاو کې هغه ته بل لاټ شي چې کوم ستا پرافټ روان یي هغه به کلیک کی پغه کې به اپ سایډ ته ستا هغه پروفټ روان یو هغه لاټ سایز به درته شو کوي هغه لاټ سایز باندې به کلیک کی او هغه به 0.5 کی یعنی تا پارشلز واغسته هغه به بیا کلوز کی چې کلوز کی ستا چې کوم د 1 سټنډرډ لاټ انټری هغه به 0.5 پاتې شي بیا که لږ نور بر لاړ لږ نور ته بوکا اخر کې به سره معمولی ونسیس پاتې شي 54 کې ونته بیا که پرې دی او که ډی تکای صحیح شولا په دې خبره باندې پوه شولې دا مونږ سره اولنې کیس طلاق مالته اگزامپل هم غواړي تا کې دا کار بد دی کنه چې شی د ریل چارت کې لری نو صبرېږي نه وس ګورم سنټرل بانکس ډیلرز رینج دا مونږ سره یو سپیسیفیک کیس دی وس د ټایم ته ګوره د 14 بجو نه ما سٹارټ کړی دی تر 20 بجو پورې صحیح شولا سنټرل بانکس ډیلرز رینج دا سپیسیفیکلی چې کوم دی دا ټول دا مونږ سره څه شی دی سی بی ډي آر او دا د 40 پیپس نه کم دی د 30 نم کم دی تقریبا ډیر کم پیپس راتلل صحیح شولا اوکې دا ویلټ شو بیا مونږ دا وکتل اوس ګوره مونږ وکس نه دی اغستی مونږ صرف باډي ټو باډي لګیایو په دې کې مونږ باډي ټو باډي لګیایو دا مونږ سره ایشین رینج دی او ایشین رینج مونږ سره هما ویلټ دی وس دا ایشین رینج ویلټ دی سی بی ډي آر ویلټ دی نو زه پروټریکشنز ته ګورم نارمل پروټریکشنز ټایم ته ګورم چې مارکیټ کې مونږ سره نارمل پروټریکشن وشو او کنا کلاسیک پروټریکشن وشو او کنا که مارکیټ چرته وس دا که سپیسیفیکلی ته وګورې دا مونږ سره هغه میډ نایټ اوپن دی او دا مونږ سره 2 بجې دي نو د میډ نایټ اوپن یعنی د 12 بجو نه واخله تر 2 بجو پورې مارکیټ راغلی دی ډاون ریلی ډاون مارکیټ څه چل کړی دی ریلی ډاون اوکې کوم ځای ته راغلی دی اډر بلاک ته د خپل ټریډ پلی کا اولنې ټارګټ دا کې ده د دې هائی ټارګټ کا پارشلز واخله بریکی ونی کا صحیح ده کنه جی ستا ایس ال چرته راځي
हायर ټایم فریم انالیسز مطابق که سپیسیفیکلی ته په دې کیس کې ګوري نو مونږ با ایکسپیکټیشن دا وي اسیم دا راځي اسیم زمونږ دا کیس دغه شانی را روان دی لکه څنګه کته دلته وګورئ نو دا مونږ سره یو قسم اکمولیشن دی او کنه دی PO3 په ټرمز کې ورته وګوره اکمولیشن منیپولیشن اینڈ ډیسټریبیوشن مونږ دا ډیسټریبیوشن لیک ټریډ کوو ځله په خبره باندې پوه شولې نو اوس دا منیپولیشن چې کیږي دا سپیسیفیک ټایم کې شه دی او دا ټایم چې دی دا نارمل پروټریکشنز ټایم دی دا مونږ سره هغه میډ نایټ اوپن دی کم چې مونږ تاسو ته ووی وس د دینه واخله تر دې ټایم پورې مونږ سره نارمل پروټریکشن شوی دی او مارکیټ ډاون راغلی دی او چې مارکیټ ډاون راشي خلق به بای کې کینی خلق د ګلپور زامن دي مونږ به خلق به سیل کې کینی مونږ به باینګ کوو اپوزیټ ډایرکشن کې مونږ روان یو په خبر باندې پوه شولې دا مونږ سره کلاسیک نارمل پروټریکشن دی بای ماډل دی په خبر باندې پوه شولې دیګ سی شي ګران نشته ان شاء الله صحیح ده وس د لپاره ښه خبره ده بهترین خبره چې ته M15 ټایم فریم استعمال کی ځکه که ته ټایم فریمونو کې اخو دی خو کېږي نو کېدې شي ته لږ مسله راشي کېدې شي تا لږ مسله راشي او ته په دې پیپس کې اخو دی خو شي ځکه که دا چرته د M15 کینډل دی یا دا ویک دی نو دا ویک خو په M1 کې لاندې کلوز شي دی کنه باډي د دلته ده نو کېدې شي ته حساب کې ګډوډ شي نو ځکه M15 مایکل پریسکرایب کړی دی چې تاسو M15 ټایم فریم یوز کوئ په خبر باندې پوه شولې M5 یوز کا مور کنفلوئنسز د پاره M5 یوز کا PD ارے میټرکس په مایند کې یاد ساته انسټیټیوشنل اډر فلو په مایند کې یاد ساته صحیح ده دا غینه به اخو دی خو نزي دا موږ سره یو ایکسترا کنفلوئنس اډ کوي ستا ایگزیسټینګ سیټ اپ تا کم چې ته په PD ارے میټرکس بیس باندې کوي په خبر باندې پوه شولې اوکې کیس نمبر 1 وشو کیس نمبر 2 لندن نارمل پروټریکشن سیل ماډل اوس دا بالکل د هغې اپوزیټ دی دا ماډل دا کم سیل ماډل چې دی لندن کلاسیک پروټریکشن سیل ماډل په دې کې موږ سره کنډیشنز دي اولنې کنډیشن دا دی چې CBDR به د 40 پیپس نه کم وي اوکې چې کم دی مطلب دومره رینج نه دی کنسالیډیشن ښکاري موږ ته اوکې کنسالیډیشن دی ایشین رینج از 20 to 30 pips मतलब consolidation again market rallies up after midnight open to the start of London kill zone यानी midnight open दादे او London kill zone open दादे نو مارکیټ د 12 بجو نه واخله تر 2 بجو پورې په بره لاړ شي مارکیټ څه وکي په بره لاړ شي چې بره لاړ شي نو ټول خلق به په دې پروټریکشن دوران کې باینګ کوي خو مونږ به باینګ نه کوو مونږ به سیلینګ کوو ته په دې خبره باندې پوه شولې اوکې وس دا برزي یا ښکته زی دا سو پوری زی دا پروټریکشن سو پوری کېدای شي 1 to 2 سټانډرډ ډیوییشن زیاتې ماخله صحیح ده ښه خبره ده چې دا پروټریکشن مونږ سره د میډ نایټ اوپن نواله تر 2 بجو پورې 1 نواخله تر 2 سټانډرډ ډیوییشن پورې سټانډرډ ډیوییشن مطلب ستا چې کوم هغه CBDR رینج مارکیټ دی هغه ډبل کا هغه نه بره غاړې وګوره چې 1 دی چې هغه خړ ډبل کې چې 2 بشي دغه شان لاندې سایډ ته وګوره صحیح ده دا موږ سره یو آیډیل سینریو دا د لندن سیل پروفایل د پاره چې موږ با په لندن کیل زون کې سیلینګ کو خو په دې کنډیشنز بکو که چرته دا کنډیشن یي موږ به سیلینګ کو او کني نه بکو قصه ختمه صحیح ده اوکې اگزامپل درته وخم ګراف اول تاکي دا کار بد دی کنه ته ګرافونه هم غواړې به چارټونه هم غواړې پاسانه خو ته پوهېږي نه ښه د 2 بجو نه واخله تر 8 بجو پورې دا مونږ سره و سنټرل بینکس ډیلرز رینج یعنی د 2 بجو نه مطلب 14 بجې او د 8 بجو نه مطلب 6 بجې صحیح شوله شپږ غنټې دورانیه ده اوس په دې شپږو غنټو کې مارکیټ لپاره دادي پرایس لپاره دادي چې د کنسالیډیشن وکي سنټرل بینکس ډیلرز رینج دی په دې ټایم کې د کنسالیډیشن وکي د دې منډي نه وهي کمنډي وهي نو مسله جوړي صحیح ده اوس دا مسلې د لپاره بیا نیکسټ کیسونه درته ډیسکرایب کوم بیا دا خبره ده چې د دې ټایم نه واخله دې ټایم نه ایشین رینج کولاو شي ایشین رینج سٹارټ شي تر 12 بجو پورې میډ نایټ اوپن نیویارک ټایم
یعنی 12 بجې. په خبره باندې پوه شولې. اوس به په دې کیس کې څه کېږي؟ مارکیټ ریلی اپ. په دې ټایم کې د لندن اوپن دی مارکیټ ریلی اپ. چې مارکیټ بره لاړ شي نو اوس به څه کېږي؟ اگین ډاون. اوس به په دې ځای کې بیا هم خلک په دې بای کې کینی، په دې ځای کې کینی، دلته یې سیل لاړو. که په دې ځای کې کینی نو دقل ته خراب شو. مارکیټ اگین ریټریسمنٹ چې کله وکي، په ریټریسمنٹ باندې به مونږه مارکیټ ته انټر شو. صحیح شوله؟ دا خبرې ګرانې دي که اسانې؟ مکمل اسانې دي، عام خبرې دي. او دغه شان مونږ به بریکیون پارشلز وغیرہ خپل لینډین جاری ساتو. ته په دې خبرو باندې پوه شولې؟ اوکې پوه شې به انشاءالله. خو تا کې چې کوم مین مسله ده نو هغه دا ده چې ته چارټ هم غواړې. صحیح ده چې ما دا اگزامپل په چارټ کې وښیم، نو پرابلم. ګوره خو دا به ستا اسایمنټ ومئ، ته به مونږ له اسایمنټ جمع کوې جاني، ځکه چې د یو لاسه ټپ نه خیږي، سره کو سواله قصه ختمه. CBDR is valid. Okay. Asian is valid. Okay. Protraction کم طرف ته شوی دی؟ مونږ سره مارکیټ کې پروټریکشن اپ سایډ شوی دی او که نه؟ اپ سایډ پروټریکشن شوی دی. مارکیټ راغلی دی پخکته، چې کله پخکته راغی نو مونږ به څه چل کوو؟ مونږ به په ریټریسمنټ باندې انټري اخلو. دې ځای کې ستا انټري ونه لګېده، نو پرابلم. مارکیټ ډاونورډ اگین اپورډ ریټریسمنٹ اگین، تا ته بل اپورچونټي ملاوه شوله. کم ځای ټارګټ کم؟ CBDR. که چېرته دا ته لږ بیا مخکې ته د دې سټینډرډ ډیویشن ولګوي نو ته به اندازه ولګي. اوس دا تقریبا 1 سټینډرډ ډیویشن دی، تقریبا 1 سټینډرډ ډیویشن. ریزلټ یې څو راکړی دی؟ 1 2 3 3.5 3.5 سټینډرډ ډیویشن تاله ریزلټ راکه. او SL دې څومره دی؟ SL ته خپل وګوره. صحیح شوله؟ په خبره باندې پوه شولې؟ اوکې. دا مونږ سره و لندن نارمل پروټریکشن سیل پروفایل، کلاسیک سیل پروفایل آف لندن. په خبره باندې پوه شولې؟ دا خبرې ګرانې نه دي، بالکل اساني خبرې دي. صحیح ده؟ کنډیشنز دي، کنډیشنز ته وګوره. که چېرته دا 40 پپس پورې 40 پپس نه کته نو اوکې. که دا 40 پپس نه کته 30 پپس نه اوکې. که دې ریلی اپ کړی سیل کومه، که ریلی ډاون کړی بای کوم، قصه ختمه. دي کې ګران څه شی دی؟ دي کې ګران څه شی دی؟ دا بالکل اساني خبرې دي. ښه اوس به ته په دې خبره کې لږ ونې کنفیوز یي چې زه مارکیټ کې ناست یم. صحیح ده؟ خو مارکیټ د باډي د کلوزینګ ښکته وکړ او پپس یې د 40 نه سیوا کړل، او دغه شان دی مونږ سره هم تقریبا د 40 نه سیوا شو. نو اوس څه چل وکړم؟ ټریډ وټ یو سی. ټریډ وټ یو سی. تا ته څنګه ښکاري اکشن کار وکړه. اوس تا ته غلط ښکاري، غلط کار به نه کوي. راشه صحیح لاره راته اوس وښیمه. ښه ډیلیټ پروټریکشن، یعنی دا پروټریکشن چې کوم مونږ ولده دا پروټریکشن مونږ سره لیټ وشي. دا پروټریکشن مونږ سره په دې ټایم کې ونه شي، لیټ وشي. نو بیا به څنګه چل کوو؟ د دې دپاره به مونږ سره سپیسیفیک 2 پروفایلز راځي. یو ته به مونږ وایو بای پروفایل او بل ته به وایو سیل پروفایل. ډیلیټ پروټریکشن دپاره لکه سپیسیفیکلی که مونږ لندن ډیلیټ پروټریکشنز بای ماډل، اول د ډیلیټ مونږ نو لګولې، مونږ نارمل لګولې و. د 12 نه واخله تر 2 بجو ټایم کې پروټریکشن شوی و. اوس دلته لږ مسله راغلی ده، چرته څه خبرونه مبرونه دي، نیوز دي، یا مارکیټ ولټایل دی، یا بل څه فیکټر دی. صحیح؟ واټ ایور اٹ مے بی، هر څه کېدلی شي، چانس خو شته که نه. مارکیټ may or may not have favorable CBDR. It may have greater than or less than 40 pips. د 40 pips نه زیات یا کم موف مارکیټ وکړه. ته په مایند کې راوله چې زیات یې وکړه، چې کم مومنټ یې وکړه بیا خو جو سونے پې سواګه. خو که زیات یې وکړه نو ته خو یریږي، اوس تا هغه یاره ختمه ګو راشه که نه. دویم خبره، ایشین رینج سمال کنسالیډیشن از پریفرډ.
پکار خدا و چې په ایشین رینج کې مارکیټ کنسالیډیشن کړی خو وای نه کوي یاره پیپسی سیوا کړل لګ مومنټ زیات وکړ نو وستې چلو کما لازمی خو نه ده کنه. وس دا خبره په مایند کې یاد ساته ډایریکشنل بایاس از بولش مارکیټ روان اپورډ دی بره طرف ته ورته یو پی ډی اری پروت دی زمونږه چې کوم ټارګټ ته هغه اپ سایډ دی صحیح ده خو مارکیټ پروټریکشن هغه ټایم کې ونه کړه میډ نایټ نه بعد پروټریکشن ونه ک نو مونږ دا خبره وکړه چې هر سورګری شاګول نه هر ورځ دا کار نه کیږي هر ورځ د ټریډینګ ورځ نه هر ټایم به ټریډینګ نه کوو اوکې صحیح شولا. وس د 2 بجو نه بعد یعنی چې کله لندن سیشن کولاو شي لندن کیلزون سٹارټ شي نو د اغې نه بعد اپډا انټر بینک پرایس ډیلیوري الګوریدم یو پروټریکشن سټیج ته لاړ شي یو مومنټم وکي خو د 2 بجو نه بعد چې د 2 نه بعد وک نو تا خو په اولنی 2 کیسونو کې دا وی چې زه به قلاریږم هغه مونږ سره نارمل پروفایل وس مونږ سپیسیفیکلی نارمل پروفایل نه وغوښتو مونږ ډیلیټ پروټریکشن سټډي کوو نو مونږ با انټراډے چې زمونږ کم ډیسکاونټ ایری دا غي نه مونږ باینګ کوو خو ریټریسمنٹ بنته کې ډایرکټ باندې بای کوو مارکیټ ریټریسمنٹ وک هغه ریټریس منی بمونګه بای کو د لاندې یو ډیسکاونټ پی ډی ایری نام وس د ډیسکاونټ پی ډی ایری هم پیجنې ته پریمیم هما پیجنې کدا چارت په جبه کې ته وګوري نو مارکیټ مونږ سره صدا سه قسم حالات جوړ کړي دي اولنې خبره په چارت کې کته لګ کلیرلی وګورئ ته بندازه ولګي مارکیټ کنسالیډیشن کړي دی یا نه کړي وستلګونه خپشي او د پروټریکشنز تانه لیټ شي دی صحیح ده لیټ پروټریکشنز مطلب 2 بجې دا وی پکار دا و چې دلته ته انټر شوی مارکیټ کې خو مارکیټ ریلیز ډاون سټایم وک د 2 بجو نه بعد یو که چې د 2 بجو نه بعد مارکیټ ریلی ډاون وکي نو دا خو زمونږ د لپاره ډیلیټ پروټریکشن دی او ډاون یې کړی د ریلی ډاون نو مونږ به بای اخلو صحیح شولا. وس د چارت په جبه کې کته لګ وګوري ته به اندازه ولګي سپیسیفیکلی مارکیټ مونږ سره د 14 نه واخله تر 20 سی بی ډی آر دا تقریبا 48 پیپس دی دغه شاندات 39 دی که 37 پیپس راتلل چې کله میډ نایټ اوپن وشو مارکیټ ریلی اپ کړی دی کریلی ډاون د دې ځنه اوپننګ دی او د دې ځنه کلوزینګ دی نو شی کلیر نه دی جانی شی کلیر نه دی زکه چې ته اوپن های لو او کلوز پیجنی کته هغه پیجنی دا د اندازه لګی چې شیل ته کلیر نه دی نه کلیر اپ سایډ دی نه کلیر ډاون سایډ دی خو بیا مارکیټ راغلی دی په دې ټایم کې تقریبا 5 بجکر سمثینګ باندې صحیح ده وس 5 نه واخله تر 7 بجو پورې لندن لنچ دی اوکې راځه مونږ خپل کارو باسو اسیم دا کنډیشنز ویلیډ نه دي صحیح ده وس بس پی ډی اری میټرکس استعمال کما خو په دې جبه کې مارکیټ مونږ پکار لکه زمونږ ایکسپیکټیشنز داو چې مارکیټ بخکه ترازی یو اډر بلاک ته ټیپ وکي مونږ به د اغزینه باینګ وکو صحیح شولا اوکې تا د اډر بلاک نه باینګ وکم بوم ستاکار وشو ته د مارکیټ نه آوټ شولې ته په دې خبرو باندې پوه شولې دا کیس اسانو کګرانو اسانو بیک ټیسټ آسان دی دا درې وړه مونږ درې کیسونو فلحال وکړل درې ماډلز بای ماډل سیل ماډل یو درته بل وکما چې لګ کرسټل کلیر شي لندن ډیلیډ پروټریکشن سیل ماډل جانی ما خو لندن ډیلیډ پروټریکشن بای ماډل وکړه خو وس سیل ماډل وکړو وس په سیل ماډل کې به مونږ پریمیم ارینا سیلینګ کو خو پر ریټریسمنٹ باندې چې کله ریټریسمنٹ وشي به مونږه سیلینګ لاس ورکو لکه څنګه لکه داسي market may or may not have a favorable CBDR it may have greater than or less than 40 pips په خبره باندې پوه شولې تاسو له خوب راغلی او د کېږه مګنه خام market may or may not وس داسې چل دی
چې هغه سنټرل بانکس ډیلرز رینج چې که د 14 بجو نه واخله تر 20 بجو پورې هغه موږ سره د 40 پیپس نه زیات دی یا کم دی. صحیح شوله. اولنی کیس کې تا وی چې دا خو نارمل قصه نه ده، دا اب نارمل کیس دی، ډیلیډ. اوس به ډیلیډ پروټریکشن کیږي، مارکیټ بخکته بره کیږي خو روستو به کیږي، دغه ټایم نه به روستو کیږي. اوس دا پری پلان خبرې دي. ایشین رینج کنسالیډیشن پکارو، خو هغه کنسالیډیشن مونه که طلاق مال خکته تا او بره تر جو هغه رینج زمون خراب کم، هغه کم پریفرډ رینج یو کنسالیډیشن د پاره مونږ وی چې د 30 پپس نه کمی نو مونږ ورته خوشاليږو، مونږ به نارمل خلکو شان ټریډینګ کو، نارمل کار به کو. اوس هغه نارمل نشو، اب نارمل شو، ډیلیډ پروټریکشن شو، مارکیټ ډیلیډ پروټریکشن شو کم. صحیح شولا. وس بس چل کیږي، وس به ته په ذهن کې لکه دین مخکې چې کم کیس مونږ ډسکس کاو دا کیس په ذهن کې به دا خبره کرسټل کلیر وساتي چې زما بیاس څه شی دی. وس د بیاس لپاره مونږ تفصیلا باس کړی دی چې مونږ بیاس څنګه معلومو. سلور طریقې مونږ خودلې وي. صحیح ده. د بیاس معلومولو لپاره مونږه سلور طریقې خودلې وي چې ستا ډرا ان لیکویډیټي به شرط دی. صحیح شولا. ډایرکشنل بیاس به زمونږ په دې کیس کې بیری شي، مطلب مارکیټ به سیل راتلو ولای، خو د کم ځای نه سیل راتلو والا څنګه چې پروټریکشن خو لیټ شي دی. په داسې قسم حالاتو کې ابدا یعنی انټر بینک پرایس ډیلیوري الګوریدم د 2 بجو نه بعد چې کله لندن اوپن وشي، د لندن کیل زون اوپن وشي، دا غینه بعد مارکیټ پروټریکشن شو کی مونږ سره. صحیح ده. بیا مونږ داسې چل کوو چې کله مارکیټ یو پروټریکشنری سټیج ته لاړ شي اپ ساید. صحیح ده. نو مونږ یو پریمیم ایریا ته ګورو چې هغې ته مارکیټ لاړ شي او هغې لا ریسپیکټ ورکوي، نو مونږ د هغې نه د ریټریسمنټ نه بعد سیل انټري واخلو. دا اوس د ډیلیډ پروټریکشن سیل ماډلو. طلاق مال په چارټ راشه، چارټ ته وګوره. ته په سپیسیفیک کیس کې ته یو څو خبرې بخکاري چې مارکیټ مونږ سره ډاون راغلی دی خو لږ لیټ شی دی، لږ لیټ شی دی. نو مونږه به داسې چل کوو چې مونږ به سیل اخلو خو په ریټریسمنټ باندې. لکه دلته کدي سپیسیفیک کیس ته وګوري سی بی ډي آر از 48 پپس، 48 پپس دی. صحیح ده. 48 پپس. ایشین رینج از 39 پپس، هغه هم زیات دی. مارکیټ تللی دی اپورډ، مارکیټ ریلی اپ کړی ده. مونږ له پکار څه شی دی؟ سیل. خو دې ځای کې هم دی بره روان دی که نه، دې ځای کې هم دی بره روان دی، په ښکته راغلی دی، ریټریسمنټ یې کړی دی، مونږ مارکیټ ته انټر شو، په ریټریسمنټ باندې مونږ مارکیټ ته انټر شو. صحیح ده. او مارکیټ اگین ډاونورډ بوم. په دې قصو باندې پوه شولې. دا قصې ګرانې وي که اسانې وي؟ دا قصې به انشاءالله ګرانې نه وي، دا بالکل اسانې خبرې دي او د عام فهم خبرې دي. دا به ستا په سمجھ کې راځي انشاءالله. مونږه فی الحال چې کم کار وکړه نو مونږ پکې ته مارکیټ پروفایل سټډي کړل، په هغې کې مونږ دا خبره وکړله چې مونږ سره 2 قسم پروفایلز دي، یو دی بای پروفایل او بل دی سیل پروفایل. بای پروفایل کې مونږ سره نارمل پروټریکشن مونږ سټډي که، ډیلیډ پروټریکشن سټډي که، بیا په سیل پروفایل کې مونږه نارمل پروټریکشن سټډي که او ډیلیډ پروټریکشن سټډي که. صحیح ده. د دې خبرو سره دا خبره په ذهن کې لازمي یاد وساته چې اپ دا به ته په مایند کې یاد ساتي. انټر بینک پرایس ډیلیوري الګوریدم مونږ انټرا ډے ټریډینګ کوو، انټرا ډے مارکیټ پروفایل سټډي کړل مونږ فی الحال. صحیح شولا. نو زمونږ به فوکس وي او مونږ به په نظر کې ساتو چې مارکیټ په پریمیم کې دی که په ډسکاونټ کې دی. بیک ګراوند نالج ډېر ضروری دی. ګورئ صحیح ده. مارکیټ فی الحال په کم ځای کې دی. اپ دا مونږ ته کم ځای سجیسټ کوي چې مارکیټ د چرته لاړ شي. صحیح ده. ډرا ان لیکویډیټي زمونږه چرته ده، زمونږه بیاس څه دی؟ د بای پروفایل دی که د سیل پروفایل دی. بیا د هغې نه بعد ته پروټریکشنز ته وګوره چې پروټریکشنز اپ شوی دی، ریلی اپ پروټریکشن شوی دی که ریلی ډاون. که شوی دی نو څومره سټینډرډ ډیویشنز شوی دی چې هغه شان خپل مونږ د هغې ډبل ټارګټ بیا کیدو. په دې خبرو باندې پوه شولې. دا خبرې به انشاءالله ګرانې نه، دا مکمل اسانې دي، د عام فهم خبرې دي.
دا نننی کار ډیر زیات لازمي دی، په دې باندې بیک ټیسټ وکړئ. څومره ډیر بیک ټیسټ وکړئ هغومره به ستاسو لپاره اساني، ځکه چې دا خبرې به تاسو د ډیر کمو خلکو نه واورئ. ډیر کم خلک به په دې پوهیږي. او مایکل په خپل ټیچینګز کې دا خبره کوله چې دا شی چاته ښیی ما، دا شی چاته ښیی ما، ځان له پې پرافټ وکړئ، ځان له پې پیسې وګټئ. اوس به ستاسو کوېسچن په مایند کې راځي، ستاسو به دا کوېسچن په مایند کې راځي چې دا شی موږ په ګولډ اپلای کوو که نه. نو خبره صفا ده، کنډیشنز موږ ایښودي دي. که چېرته موږ سره د دې رینج چې کوم دی، د دې چې کوم CBDR رینج دی هغه د 40 پپس 30 پپس نه سیوا شو، موږ پکې انټرسټډ بیا نه یو. هغه موږ له هغه نارمل پروټیکشنز نه راکوي. صحیح ده، ځکه موږ زیاتر انټرسټ اخلو په نارمل پروټیکشنز کې. په خبره باندې پوه شولې. اوس په دې درمیان کې به سلور بولټ هم راځي، ایکویټي اوپن بم راځي، بریډ اینډ بټر بم راځي، مختلفې ماډلې به راځي روان ټایم کې. خو موږ فی الحال چې کوم خبرې وکړلې دا تقریبا 4 ماډلز شول. بای سیل خو دوه قسمه، نارمل پروټیکشن، ډیلیډ پروټیکشن، نارمل پروټیکشن بای پروفایل، ډیلیډ پروټیکشن بای پروفایل، نارمل پروټیکشن سیل پروفایل، ډیلیډ پروټیکشن سیل پروفایل. او ټایم مې درته وخو چې د میډ نایټ اوپن نه بعد بیا دا چیز ګوره د مارکیټ کې د ټایم ډیر زیات اهمیت دی. که چېرته ته ټایم اګنور کې نو پرایس به تا اګنور کی. بې ټایمه ټایم مارکیټ ته مه انټر کېږه. اوس فی الحال ستا سره دا ماډل راغلی او ته په لنډن کې ټریډ کولی شي. صحیح ده، په لنډن کې زون کې ته ټریډ ځله ښکلی کولی شي، وزګار نه بل ټایم کې ستا سپیسیفیک ټایم دی مارکیټ کې چې زه به د 1 بجې نه واله تر 2 بجو پورې مارکیټ کې صرف ګورم، سوري د 12 نه واخله تر 2 پورې زه به ګورم. دغه ټایم کې زه ټریډ هم نه کوم، صرف به دغه ګورم چې مارکیټ کته ځي او که بره راځي. که کته ځي نو بای کوم او که بره ځي نو سیل کوم. کلیر؟ په دې خبره باندې پوه شولئ؟ دا خبرې اسانې وي او که ګرانې وي. ستاسو دپاره اسایمنټ دا دي چې تاسو به بهترین اسایمنټ ولیکئ. په هر یو کیس باندې یو اسایمنټ یعنی یو چارټ به سینډ کړئ. مطلب پر هیډ تاسو څومره کسان یئ نو پر هیډ به 4 چارټس کم چې منټورشپ ګروپ دی هغې ته به سینډ کړئ. صحیح ده، باقی چې کوم تاسو کوېسچنز دي هغه به په نیکسټ کلاس کې انسر کو او کوشش به کوو انشاءالله چې په دې ماډلز باندې مونږ ټریډز ایگزیکیوټ کو. صحیح ده، ځکه چې مونږ ټریډینګ نن شروع کوم. تر اوسه خو مونږ بیک ګراوند نالج خبرې کولې او مونږ بیک ګراوند خپل کلیر کوو. نو نن مونږ تقریبا پراپرلی سٹارټ واغس د ټریډینګ. اوس به مونږ په خپله ټریډینګ کوو. صحیح ده، ته په دې خبرو باندې پوه شولې، انشاءالله پوه شوی او د الله په امان.